حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغا صحابیو گورا لویا وورا لاول چه اللہ پاک داغا پا حق کے یوزل نسوسو زلا دا اعلان کریو دا پیغمبر مبارک پا جبا زکا جی پیغمبر دا خلین خبر وزی دینی خبرہ تشریعی خبرن واغا وحی وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نو رسول اللہ مبارک دخلین اللہ یوزل نسو زل دا خبر وستل دا چی عمر فی الجنہ چی عمر جنتی دے دا احد پا غرب اندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولالو او دا غر اگڑا زید زلزلے اکڑا نو حضور پاک دا اخپا مبارک او چتکلو دے غر لے رو برولا وی اسکن احد غلشا فقلارشا انما علیکا نبیا یو انما علیکا نبی یو در باندې پیغمبر ولار دے و صدیق یو ابو بکر صدیق ولار دے و شہیدان دو در باندې جمدی شہیدان ولار دے جمدی شہیدان سوکو یو حضرت عمر فاروق تے اشارہ و بل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو بلا موقع باندې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ کے ناستے او دا حضور پاک یو صحابی دے غوی نن بز دا رسول اللہ مبارک دا دربان او دا خادم سعادت حاصلم چیز دا غنن خادم شم بواب دروازہ ماندے ادریگم وی ادریگ دا موعدے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ دروازہ دا باغ اٹھکولا ما وی سوکے وی ابو بکر ما وی علارس دکلک پقلار شاہ زدل تپوس کم حضور پاک تمی اوی دا اللہ رسول ابو بکر اجازت غوانی وی اجازت مورکو دا جنت زیر مورکو دا کوئی او غالی دا دی سطح دا زمکن لگا خکتی اغیبان دی سڑی ادری گیا بورقرو باسی قفوت وی پانا بیکی وی حضور پاک دا کوئی پا غاڑا باندے ناستو گرمی و نخبے مبارکے کوئی تزولندے کڑے وی حضرت ابو بکر صدیق راغ و خواکی و سرم اقا غاڑا کے ناستو لکسات پس بیا دروازہ اٹھکے دلا ما وی پا قلار شا تپوستا لکوم ما دا حضور پاک نا تپوسو کو کہ دا اللہ رسول عمر دی اجازت غواڑی وی اجازت مورکو دا جنت زیر مولا ورک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے او گس طرف تا دا رسول اللہ مبارک نوم دا کوئی پاغاڑا کے ناس سمر لوی خبر سمر لوی منقبت تے دومر لوی سڑے دے چی رسول اللہ مبارک دا خما صرف دا دو خبر در توکڑے دیر کرتا بار بار نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق دا جنت خوش خبرے اور لے دا او بلکہ دیوت فرمائی لی دی چی عمر استا دا جنت محل مالی دلی دی جنت تا چی لالشم لالم یو دیر اعلی و قیمتی محلو میدا سوک دے تارا چا محل دے وی دا قریشو کی یو کس دے او دا غد میزا قریشیم کن وی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی محل دے میزا محمد امکنا صلی اللہ علیہ وسلم زما سوک امتی دے وی دا حضرت عمر محل دے وی ظلم او غختل چی وردن نشما وی عمر استا غیرت را مخ کے شو عمر خودیر غیرتیو نوی کورتا دن نشما حضرت عمر دا خوشالین ہو جڑل وی دا اللہ رسول ابکا اغار یا رسول اللہ زبا پتا غیرت کو مچی زما کورتا بی زما دا اجازت نولی وردن نشوی اوہو زما دا کورتا خودن نشوی دا دیر لوی منقبت تسے دا سی بادشاہی اللہ ورکڑے وحدت عمر لا چے 22 لاکھ و تقریباً 50,000 صدا پاسا مربع میل علاقہ دا حضرت عمر پا زمانہ کے فتح شو لوئی لوئی غٹ غٹ چے اغا خلق و بزان تسوے او لوئی بادشاہے وے لکنن چے دا امریکے و دا روستا دا ٹول فتح شوے او اسلام دیر زیاد خور شو دا حضرت عمر دا نوم نبا خلق را پیدل
داسې بادشاهي یې وه او د انصاف بادشاهي یې کړې ده قسم په خدای چې کم سړی یې گورنر مقرر کړی دی واورئ او کم سړی قاضي مقرر کړی دی او کم سړی د زکات چیرمن او مشر مقرر کړی دی کم د پولیس مشر مقرر کړی دی د پولیس دا نظام د حضرت عمر زمانه کې شروع شوی مخکې د پولیس نظام نو یو خلق به به جهاد لتل به دنه امن برابرو دا چلو که چې نه یو نظام به جوړو چې هغه دنه اندرونی په خلکو کې امن راولي او فوج به د سرحداتو حفاظت کوي او فوج به فتح کوي د فوج کار دا دی چې د کافرانو ملکونه فتح کوي او خپل سرحد وساتي د دوی کار د دنه سره تعلق نه لري دنه بل فورس جوړ کړ د پولیس فورس دا حضرت عمر جوړ کړی رضی الله عنه د ډاک دا نظام هغه زمانه کې خو ټلیفون وغیره نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فعال کړی ځای په ځای کوټې جوړې کړې ډاکخانې چې ورته وایي او د ډاک دپاره خلک برتي کړل ډاکیان چې ورته وایي او هغې له اسونه ورکړل اوښانې وله ورکړل د بیت المال نه د هغې د خوراک تنخوا انتظام یې وکړه چې تاسو به ډاک د یو ځای نه بل ځای ته رسوئ ځای په ځای خطونه به ډېر په اسانه رسېدل داسې خو چې خط د مکې نه یمن ته وړې خو یو میاشت مزل پې لګي بس خط به ورکه او 15 کیلومتره به بل ځای کې ډاکخانه وه ده به هلته یوړو هغې نه به بل سړی راغی هغه به هلته یوړو د ډاک سسټم ده جوړ کړو د پولیس سسټم ده جوړ کړو بیت المال خو د مخکې نه و خو بیت المال د ښه زبردست طریقې سره فعال کړو او بیت المال ډک شو د پیسو نه غریبانانو کونډو له زبردستې پیسې ورکړې او بعضې ځایونه چې کومې به فتح شو نو هغه د بیت المال دپاره پرېښې وې چې دا به د بیت المال یا که د بهر نه څوک غریبانان مسلمانان هجرت وکړي دا به د هغوی شي یو عجیبه نظام یې جوړ کړی زبردست نظام نو عدل او انصاف څومره دی چې کومې گورنر دی کم پولیس چیف دی افسر دی کم د ډاکخانې مشر دی کم قاضي دی کم د زکات او د عشر چیرمین دی هغوی ته اډر ورکړی چې تاسو به څه کوئ واورئ ښه تاسو به یو نری جامې نه اچوئ غټې جامې به اچوئ نری جامې قیمتي وي او غټې جامې ارزانې وي نو تاسو به ډبلې غټې جامې اچوئ دا نری لباس دا قیمتي لباس دا به بالکل نه اچوئ نمبر 1 نمبر 2 اعلی ترکی اس چې په هغه زمانه کې اعلی اسو په هغې به سورلي نه کوئ نن سبا خو چې زمونږ کوم منسټر صاحب حلف اخلي نو شیرواني ځان له جوړه کړي قیمتي شیرواني او قیمتي جامې ولې زه وزیر جوړېږم زه دا حلف اخلم په اعلی قیمتي په صدر کې او په یو ځای بل ځای کې قیمتي اعلی جامې ځان له جوړې کړي حضرت عمر څه اډر دی چې اعلی جامې به نه اغوندئ د غریبۍ جامې به اچوئ دا تاسو کې قبر پیدا کوي چې کوم ځای کې غریب سړی راشي تعالی ستا جامو ته وګوري د هغه بړه خوري اوهو چې داخل زما زویم دا گورنر وي دا وزیر وي نو څه خبره وه څونه خشته جامې اچولی دي دا به نه چې غریب سړي ته دا احساس را نه شي چې زما جامې کمزورې دي او چې مالدار راشي او تا ته وګوري هغه ته ځان کچه ښکاره شي چې دا ما کومه قیمتي جوړه اچولې ده او زما وزیر صاحب او زما گورنر صاحب کومه کمزورې جوړه اچولې نو یو شرط پکې دا و چې جامه به کمزورې اچوې د غریبۍ جامه قیمتي جوړه بنا چي دویم شرط سره اعلی اس باندې بسورلی نه کوي ترکی اس اعلی اسو په بیکار اس بسورلی کوي نن څه چل دی زمون وزیر صاحب لا حلب نه غسه چې جاپان نه قیمتي گاډي ولا مخ نه ولاړي او هغه لند کروزر او هغه گاډو کې ګرځي چې غریب سړی پاګه کې ګرځي دي نشي حکومت پیسې ټوله په دې ولګي په خدای قسم ټوله پیسې په دې ظالمانو لګي حلف چې اخلي قانون دی تپوس ته وکړه او گورنر صاحب دا وزیر اعلان او د وزیرانو نه حلف اخلي نو د شلو 15 تو 150 گاډو اډر د مخکې نه وکړي نو جاپان نه ولا اعلی گاډي راشي ولی وزیر صاحب اوس حلف اخلي دی کې به وزیر صاحب کینی وزیر اعلی صاحب له قیمتي 100 گاډي راشي د پروتوکول گاډي دی او د پولیس افسر گاډي دی او د گاډي دی د سیکریټري گاډي دی پیسې ټوله په دې لاړه
او چې په لاره روانې پونګي دي مخکې رستو روانې ټول نظام چې وزیر اعلی کوم علاقې ته ځي چې ګورنر راځي او چې صدر صاحب راځي وزیر اعظم صاحب راځي توبه وباسه ټول نظام مفلوج لارو کې ځای په ځای پولیس والا ولاړي غریبانان سار نه ماښامه پورې په ډیوټۍ کړي پورې د باندې څوک حمله ونه کړي څوک ځکه څوک څه وایي ورته لرې که مړه په د څوک څه کوي چې پرون وزیر نو د خلکو د غم خادوله به نه ته په دې کوڅو کې به نه ګرځېده نه نه صاحبه دا خو لوی سړی شو که نه د قوم څونه پیسه پې تباه شي او غرقه شي دا پولیس والا په دې لارو کې غریبانان ولاړي سار نه تر ماښامه پورې ډوډۍ د غریبانانو ني او ولې صاحب را روان دی گورنر صاحب را روان دی وزیر اعلی صاحب را روان دی او زه په دې ډي سي او اے سي او پولیس افسرانو د ټول مړه خدای ته وګوره لړکا د چا په سینه کې د خدای قرآن پروت دی د غاړو عزت نشته د چا په سینه کې د رسول الله مبارک حدیث پراته دی او د چا په مخ د پیغمبر ګیره د په سر یې پټ کړي په خدای کسو کې عزت هم کوي بلکې هغه دې مار لټۍ په غاړو کې ورېږه تلاشي د لالم ګیره ولا ګوري په دې ګیره کې د سنې پټ کړي الله اکبر دا پروتوکول چین ترقی په دې وکړه چې صدر یې په سایکل ګرځي چین ترقی په دې وکړه چې وزیر اعظم یې په سایکل ګرځي په دې ترقی نه کېږي په دې د قوم پیسه غر کېږي نو د حضرت عمر دویم قول سو چې اعلی اس ترکی په هغې به نه ګرځي په عام اس به سورلي کې دا دویم شرط نمبر دریم شرط په دې سي په دروازه به د څوکیدار نه ولاړ چې هر سړی کم وخت ضرورت چې تا ته هر وخت را رسېدی شي څوکیدار ونی دلته سي یو د څوکیدار د چا خاطر ګاډ جمع کا د کم ځای نه راغلی د جرمني نه راغلی مطلب خو د پاکستان کس دی که نه گورنر صاحب سره کار دی وزیر اعلی صاحب سره کار دی صدر صاحب سره کار دی منسٹر صاحب سره کار دی که نه یو ځای شناختی کارت بل ځای جمع کوه تفتیش کوه صاحبه هغه څیزونه در پورې مږه چې ته خدای خبر څه شی دی ځان سره نه دننه کړی منګه د دې یو وخت کې مشرف اوس لاړ مړ شو دا چې سړی مړ شي دوا به ورته کوو خدای دې وبخي د پاکستان صدر هم پاتې دی او د پاکستان دغه هم پاتې دی جرنیل هم پاتې دی بس انسان چې مړ شي خدای دې وبخي موږ به سوال ورته کوو باقي هغه پیشه خپل عملې پیشه نو موږ ورسره یو ځل ملاقات ته تللي صاحب نو چې لاړو خو نو چې هغه کم لټون او تفتیشونه یو ځای لټونه نو بل ځای لټون نو بل ځای لټون دا مونږ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبران او دا ټول تلي وزیران نو بیا چې هغه کور ته یې ورلو که نه نو سپي راوستله غیره نه تاول په هغه سپي یې بونیولو چې دوی سره څه شته او که نشته یا خدای بیخ وباس مخصوص سپي و هغه هر چا را تاوېدل لا تاوېدل او صاحب بیا که مونږ سره ملاقات هم شو نو څلور پوجانو یو شاته یو مخکې یو ښي طرف ته او ګس طرف ته اخوا دې خوا کېدل هلکه مونږ خو سره خو څه وسله نشته تاسو د مرۍ نه نیسي د خدای ظالمه دا څه په غم دې ځان اخته کړی دا ټول په غم اخته دي په سوچ کې پراته دي په ټینشن کې پراته دي چې د شپې څوک حمله ونه کړي په ګاډي څوک حمله ونه کړي دروازې ای غریبانانو مسلمانانو په خدای مې دې قسم چې تاسو ډېر ښکلی ژوند تېر کړ خشته په خپل پټي کې د ګنو په فصل کې دننه ولاړې پروا دې نشته د شپې او بخور له روانې چارې دې په اوږۍ پروا دې نه دې خو دې راشي د شپې او بخور له ځه دې خو یې د شپې یوازې په دې لاره باندې وګرځي هر وخت یې په زړه کې دغه ناستي دا څه ورته وایي په دا خېټه کې خوله مې بل طرف ته ځي په دا خېټه کې دننه ګیدړ ناست دي او په یره کې پروت دي چې خدای پاکه څوک مې مړ نه کړي د ښځې نه هم یېرېږي د اوښې نه هم یېرېږي او د رور نه هم یېرېږي لرې که دا ژوند مې نه دی خوښ ښکلی ژوند زمونږ ستاسو دی الحمدلله نو بل شرط دو چې دروازه باندې به څوک نه ودرې چې څوک کم وخت راځي او د چا څه قسمه مسئله نو نیغ ډایرکټ به راځي بل شرط یې شو د چا دعوت له به نه دی څوک دله ډوډۍ وکړي نه به ځي د ده به څه کاري دا یو رشوت دی تالی درکوي نه به خوري عام دعوت کوي لکه تا ته مو یو نورو خلکو ته هم نو هغې ته تلی شي خو خاص دعوت له به نه ځي خاص دې ته وایي چې ورته پته وي چې دا وزیر صاحب راځي ولی کوم او که دې نه راځي بیا نه کوم د چا هدیه به هم نه قبلوي څوک دله تحفه راوړي که نه د ده به څه مسلې د رشوت کې دله راوړه که داسې یو سړی و چې د مخکې نه به دله تحفې راوړې اوس هم دله تحفه راوړه نو هغه تحفه ته قبلوه ګنې تحفه به هم نه قبلوي
او بیا بسو بیا چې به کله دا احتساب دا د محتسب سیستم هغه جوړ کړی چې کله به د وزارت نه جدا کېده نو بیا به یې روغ وایه که نه چې ته مې وزیر لګولې څونه مال دی اوس دې څونه مال نو حساب بیا ورسره وکړه نو چې هغه مال بیا چې د وزارت نه مخکې به څومره اوس هم هغه دی دغه تنخواګانې اخیستې دي په هغې کې ځان له څه زیاتې کړې ټیک ته او باقي چې به څومره وو هغه به یې غونډ واخیستل بیت المال کې به جمع کړل دا د حضرت عمر انصاف او دا زندگی خپل هم ده عمل لومبې په خپله کوي نن سبا خو زمونږ وزیر د بل احتساب کوي خپل نه کوي او چې خپل پرې راشي محتسب هم ډغره ورکړي ځه وایي ته د ما حساب کتاب کوې نو چې بل راشي نو هغه خپل سره احتساب کوي نو چې بل راشي نو هغه بل سره احتساب کوي احتساب دې ته وایي چې اول ځان سره وکړه هغې نه پس بل سره وکړه ځان سره څوک کوي دا چې کوم په غټو غټو کورسو ناست دي او ستا د حساب کتاب کوي او ستا د قاضیان مازیان او دا لوی خلک دي په خدای که هغوی ته څوک کشم کولی شي د هغې ګاډي له څوک لازم نشي ورکولی چې دې ګاډي کې څه شی درنه روان دی دا نه دی دا قانون نه دی قانون دی چې د غریب او د مالدار دپاره قانون دی چې د جج دپاره او د هغه دپاره یو برابر قانون دا د حضرت عمر رضی الله عنه اوس واوره مصر ته روان دی مصر هغه زمانه کې د یهودیانو د عیسایانو ځای په لاره روان دی مصر ته او لوی لښکر ورسره دی او دنیا رپېږي چې حضرت عمر مصر ته را روان دی او هلته د مصریانو کې چې کوم عیسایان او یهودیان دي هغوی سره څه بعضې معاهدې دي وایي زه په خپله دا دستخط کوم حضرت عبد عمرو بن العاص رضی الله عنه ته دی چې روان دی صاحبه نو یو اوښ دی او هغه اوښ کې هغه اوښ یو دی دی یو غلام دی دوه کسه په یو اوښ دی نمبر په نمبر به په اوښ باندې سورېدل چې کله به اوښ روان و دونه میله به اوښ ځي نو عمر به پې سوري نو بیا د هغې نه پس به عمر کوز شي نو غلام به برخیږي غلام نو عمر به پړی نیولي او روان وي واه واه نو غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا نوکر یم زه خو خادم یم ته به بره ناست ما به پړی نیولي وی نه الله له به څه جواب ورکوم انصاف دا دی چې څومره مزل زه په اوښ کوم دومره به ته کوې څومره چې تا د اوښ پړی نیولی دومره به زه نیسم په دې طریقه روان دی مصر ته او چې مصر ته نږدې شو نو د مصر یهودیان او عیسایان او مسلمانان ټول استقبال ته ولاړ دي چې دا عمر به څنګه سړی دا څوک دی چې دی راغی نو اتفاق ته ګوره هغه وخت کې د حضرت عمر د پړی د نیولو نمبر راغی غلام وتوی صاحب د خدای خاطر وکړه خلق رالل د لښکر امیر المؤمنین د خدای لحاظ وکړه ته بره کښېنه شرمېږو مونږ حیام ځي خلق وایي دا څنګه بادشاه دی نوم دی په دنیا خور دی ټوله دنیا دی پیژني خلق د استقبال له راوتی دی نو دې وخت کې به پړې تا نیولې غلام به بره ناست دی ټول مسلمانانو پوزه ښکته کېږي موږ رسوا کېږو موږ شرمېږو د خدای خاطر وکړه مهرباني وکړه ته بره کښېنه غلام به پړې نیسي او غلام مینتونه کوي چې صاحب زما دپاره شرم دی بېعزتي د خلک وایي غلام بره ناست دی امیرالمؤمنین پړې نیولی دی آها وایي ټیک شوه دا خبره خو دلته د بېعزتۍ ده او قیامت پر ورځ به خپل رب له څه جواب ورکړو دا غلام هم د خدای بنده دی که نه زموږ د خدای بنده دی داسې نه کېږي د مه نمبر دی د اوښ د کوزېدو پړی به زه نیسم او غلام ته یې خېجه بره غلام یې بره وخېجه او چې روان دي او وردن نه شو استقبال دی نو د یهودیانو عیسایانو چې کم خلک و ملایان هغوی کتابونه راغشتي دي او د آخرې زمانې د پیغمبر د دویم مرګري حالات یې کتلي دي چې عمر کم یو دی هغې سره دا ټول په کتابونو کې موجود و هغوی چې بره وکتل اوښ ته چې غلام ناست دی وی هغې ته خو پته وه چې دا پلانکې نمبر اوښ د عمر دی وی کتل وی دا ستاسو د پیغمبر دویم خلیفه نه دی چې دا بره ناست دا نه دی دا نه دی دا نه دی هغه خلکو ورته وی خلیفه دا بره نه دی دی غلام دی دا چې پړی نیولی دی لکه د مزدور په شان او د اوښ نه مخکې روان دی دا امیرالمؤمنین عمر دی چې د هغه شکل ته وکتل هغې وی والله 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 د پیغمبر دویم خلیفه هم دا دی او دا امیرالمؤمنین عمر فاروق دی دې ته عاجزي وایي دا کرتبې کړی دی
د حضرت عمر دې حالت ته خلک ګوري ایمان راوړي او صاحب کمیسې په کجاوه کې نښتې و د اوښ په هغه شي کې شلېدلی و نو چې هلته لاړ نو گورنر ورته وی عمرو بن العاص رضی الله عنه نوې جوړی وله راوړه وی صاحب دا جوړه واچوه وی ولې وی استاد سره د یهودیانو د عیسایانو مشران راځي ملاقات کوي نو په دې جامو کې خدا شلیدلې دي ټوکړې دی وته لګول جامو ته ټوکړې لګول او اوس ته په اوخ نه چې کوزیدې نو لمن د لا بیل شلیدلې دا پلو بیل وېزان دی واه واه خلک وی دا څنګه امیر المؤمنین دی دا اعلی جوړه واچوه نو چې هغوی تا سره راشي ملاقات وکړي او ورته څه وی وی کفا بالایمان زینتن وی دا ډول شی جوړه نه ده دا ډول شی ایمان دی ایمان سړی په ایمان ډولې ښکاري او د ایمان په آثارو ډولې ښکاري په جامه سړی ډولې نه ښکاري د ایمان اثر دا دی چې دا جوړه چې دا تا مال د بیت المال ده زما خپله دا جوړه شته دی که دا شلیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صادر دوراوړل او صحابو ته داسې مخامخ کو خول وی اے صحابو دې صادرونو ته وګوره چې وی کتل هغې ته ټوکړې لګېدلې وې هغه شلېدلې وې او هغې ته پستن تار ټوټې لګېدلې وې وی اے صحابو دې صادرونو ته وګوره زما دې د الله په ذات قسمي د پیغمبر د خدای د محبوب مصطفی روح په دې دواړو صادرونو کې قبض شوی دی نه صادر صاحب من ایمان دیتا وای اقا شلیدلو جامو کې چې لمن ته زولند د شلیدلې ده د یهودیانو د عیسایانو خلک راځي او چې عمر ته ګوري چې د روب د دبدبه امیر المؤمنین لوی سړی او دا د شکل دا انصاف د بیت المال یو جوړه دی نه استعمالوي دلادل خدای پاک په دقه ایمانی زینت او د حضرت عمر په دې عاجزۍ باندې د دنیا کافر ورته ایمان ورنصیب کړي لوی سړی دی لوی سړی لیکن دغه حال او چې کله ته ساه وخیږي او قبر وفات کیږي نو بچی ته وصیت کوي بچی زمون قرضونه څومره دي امیر المؤمنین زمونږ څونه قرض دی په موږ باندې بابا دومره قرض دی وی وګوره که زمونږ څه مال مالي اوله خرڅ کو زما قرض په اخلاص کا او که چرته زما په مال باندې زما قرض پوره نشو نو بیا ګوره زما د خاندان نه پیسې وغواړو زما قرضونه خلاص نن چې ستا بادشاه چې ته ریټیر کېږي عمري ورشه مربع یې ګوره ورشه بنګلې یې ګوره په بار ملکونو کې بنگلې ګوره دا حال دی حضرت عمر د دنیا نه ځي او قرضدارې لاړ دا ژوند دی د حضرت عمر فاروق او انصاف تقاضا څه ده د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم د روم بادشاه حضرت عمر دون عزت ورکړو چې په خپله ورسره عمرې له لاړ په خپله زه چې زه سره عمرې له ځم لکه د بهر نه یو سړی راشي ورته ولې عزت ورکړې داسې پروټوکول یې ورکړو زه سره عمرې له ځم درود هغه بادشاه جبله سره چې عمرې له لاړل طواف کوي د طواف دوران کې یو غریب سړي طواف کو هغه د هغه جبله بادشاه په لنګ باندې خپه کېښوده د هغه نه لنګ پرېوت خپې پې کېښوده ځمکه باندې راښکې شو هغه خیال نو خپې کېښوده چې هغه جبله قدم واغېست لنګ ته لاړ به د جبله لاس اوچت که او هغه بانډېسې یې په دا مخ وو خو هر شی مانه دې لنګ وغورځو زه دې بېعزته کړمه هغه وی صاحب ما خو نه دې غورځولی تا ولې ځان پسې راښ کړ تا به لنګ اوچت کړی د مخ په به پې نه راتله که نه بس دا انصاف حکومت دا نه ده که د دې زمانې حکومت دی چې غریب سړی لا جیل شتا غریب سړی لا پانسی شتا مالدار که ارسو کې هغه دپاره اسم نشته داسې نه ده دا قانون دی باندې سوی ظلم نشي کولی ته خو د روم بادشاه او که ارسه دا د مسلمانانو بادشاهي ده او حضرت عمر امیر المؤمنین دی مانه سپېړه استرا والله که دې پرېږدم لاړ حضرت عمر ته درخواست وکړه استغاثه یې وکړله FIR درج دې سړي زواله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې هلکه خیر دی بنډیسیا معافی کا میلمه دی
میلمه دی او راغلی دی او مسلمان شوی دی او بادشاه دی او پروا نشته دی خیر دی تاله سپیړه وستا الله باجر درکي هغه له ما تا ته پته نه چې څونه عزت ورکو زه ورسره په خپل رالم او ما ورسره عمره وکړله باندې څه وایي امیر المؤمنین که ته زما انصاف نه اخلې نو د قیامت په ورځ به د حضور پاک په مخ کې الله ته بیا شکایت کوم چې عمر مال انصاف نه دی غوښتی اوس خوښه دی خپله دی په سپېړه والې ما خو قصدن په لنګ په نه دی ښودی که ته زما انصاف دلته نه هلې بس ما اخله خو ما سره ظلم شوی دی زه به د قیامت په ورځ د خدای دربار کې بیا تا راکاږم د رسول الله مبارک په مخ کې چې د مال انصاف نه دی څنګه حکومت چې دی وي عمر پر پیدو نه خدای ته وګوره بادشاه راغوښت جبله وی تا دله سپېړه ورکړې دی وی ولې وی د زما په لنګ پکې ښود او ما قدم واغېلن نو ده خو قصدن نه دی ښودی که خیر دا خبرې دي زموږ اسلام ته مسلمان یې هغې ښه په اطمینان پوهې که ته مسلمان یې د دې به تا نه الله تپوس کوي که نه مخکې خو ته عیسایي اوس خو مسلمان شو ظلم به نه کوې په اسلام کې په غریب ظلم نشته په اسلام کې یو انسان د مخ په سپېړه وال شته دی نه نو الله به درنه تپوس کوي قیامت په ورځ باندې ته مهرباني وکړه داسې وکوه زمون قانون خدا دی چې دې تا نه بدل والي اوس نو ته خو ډېر لوی سړی مسلمان شې مونږ ستا قدر کوو عزت کوو خدا باندې سې رضا کړه چې دا دې معاف کړي مونږ خو یې رضا کوو خو نه مني نو ته ورته ووایه خیر دی معافي ورته ووایه انګریزان وایي ساري ورته ووایه معافي ورته ووایه چې دې معاف کړي هغه وایي ښه زه ترې معافي غواړم وایي او وایي دا خو اسانه خبره مالا په اسلام کې د یو دوه درې ورځو اجازت شته وایي او دوه څلور پنځه هر څو ورځې چې وي تاله اجازت دی بس غریب سړی دی ورته ووایه چې بس معاف دی کې نو خبره به خلاصه شي وی ښه بس هغه عیسایي غوسې واغېشت عجبله چې زه به اوس د بانډیسي نه معافي غواړم نه غواړم او بس پټ د پټه د شپې په خپل اس سره د خپلو ملګرو په واړو له واپس روم ته لاړ بیا عیسایي شو زه معافي غواړم د بانډیسي نه حضرت عمر بانډیسي ته وی د خدای بنده څه کار دی وکنې نه ما سره ظلم کړی دی ما به دې خامخا سپېړه به ته وباسم سړی له ورپسې عیسایي شو حضرت عمر ته چا وی سړی خو لاړ وتښتېد نو زه څه وکړم زه خو د خدای په دربار کې ټینګېدی نه شم یو مظلوم دی راشي ما دې خدای ته راکاږي زه څه وکړم ما خو مینت ورته وکړه چې معاف یې که نه معاف کوي څه وکړم ورسره او دا د رسول الله مبارک صفت د چا صفت و هغه څنګه ماشاءالله قربان شم د خپل مبارک پیغمبر داسې اصول یې پرېښي دي داسې قیمتي اصول په خدای قسم چې هغې کې یو موقع باندې روان دی او صف دی د مسلمانانو په جهاد کې صف دی صف رسول الله مبارک سره غشي دی هغه غشي داسې رانیولې دی او نیغ یې روان کړی دی وایي د ما دې غشي سره یو شان ودرېږې صف نیغ کې صف یې نیغ یو صحابي ولاړو هغه لږه خېټه بار وه د صف نه او پخوا خو به کمیسونه کم وو د کمیس په ځای به خلکو څادر والی و د رسول الله مبارک غشې د هغه په خېټه راښکلی شو د هغه صحابي اوهو خېټه دې راله خو کړه خېټه دې خو کړه خېټه دې خو کړه رسول الله مبارک وی لکه تا خېټه بار رستی وه خوک خو نه ده ما خو غشې راښکړه نه ده ما دې خېټه خو کړه ده ما دې خېټه خو کړه ښه زه بس معاف مې کنو نه معاف کوم زما خېټه دې خو کړې ده بدل به نه او صحابه تویش کې راغلل چې ته د خپل پیغمبر نه بدل غواړې هغه خو قصدن ستا په خېټه غشې نه دی راښکلی او که راشي دا خو ته ځان دپاره فخر وګڼه دا څه کې ستا په ایمان نه دی راوړی بلکل مې راوړی دی نو ته د خپل پیغمبر نه بدل اخلي او بلکل هم د پیغمبر مونږ ته ویلي دي چې څوک چا سره زیاتي وکړي بدل به ته اخلي های های که بل سړی وي ونیسئ واچوئ جیل ویډه به ما خو قصدن دا کار نه دی کړی ته ما نه بدللی زه د خدای پیغمبر رسول الله مبارک زر خپله لمن اوچته کړه ها بچی دا غشې واله چې ما تاله کم زور در کړی دی او ستا په خېټه مې غشې راښکلی دی ته مغسې وکړه چې د خدای ته روغ غاړه لار شم دې ته پیغمبر هغه صحابي را منډه کړې چې خېټه د حضور پاک لکه لمن اوچته کړه نو راغې په خېټه ښکلول کوي یو جاړې الله رسوله زه به ستا نه بدل اخلم یو موقع خدای پېښه کړه نو ما وی راشه که د پیغمبر مبارک دا خېټه دې ښکل کړله لیکن دا اصول چا پرېښي دي رسول الله مبارک
راشه وی مال بدل پخپلا واخلا او د ورځ وفات کې حضور پاک اعلان کوي دا وره وی کده چا ما سره څه مظلمۍ چا سره مې زیاتي کړي راشه ما نه د خپل زیاتي تپوس په دنیا کې وکړې واه واه پیغمبر او زیاتي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه انصاف سړی یو صحابي تلو چې تروم ته هغه جبله بادشاہ چې واپس خپل علاقې ته لاړ نو خپل قوم راغشت او واپس په کرسۍ کېنه چې ته بیا واپس عیسائی شوې راځه خپله کرسۍ دې تیاره ده واپس یې بادشاه کو یو صحابي تلو جبله ته چوي چې دا مسلمانان یو تجارت یو سړی راغلی مې مال یې راولې چې دی ابو ته ولی ما پیژنې وې نه هغه تاج په سر خو په عزت کې وې دا هغه جبله بادشاه م چې مسلمان شوم او بیا باندې سي رانه بدل غشته نو واپس رالم خو صاحب دا خو دې غلطي وکړه خیر دی باندې سي به راضي شو نه زه به باندې سي نه بد وی اوس دې څه حال دی او صحابي ورته وی قسم په خدای چې هغه څور ودې مې په اسلام کې تېرې کړي دي او زما په زړه کې کم خوشحالي او سکون او قسم دی که په دې بادشاه کې هغه شته نو بیا مسلمان شکن وی مسلمانېدو ته میړه کېږي خو په یو شرط اوس به خلک وایي چې نن عیسائی شوې سبا مسلمان شوې بیا عیسائی بیا مسلمان خلک را پورې خاندي نو که عمر ما له لور راکوي نو عیسائی مسلمانېږم خلک زه به دا ویم چې عمر غوندې سړي ما له لور راکړه زه دا بادشاهي پرېږدم او زه مسلمانېږم نو هغه صحابي ورته وایي که زما لور غواړې خو حاضره ده نو د عمر د لور خو اختیار ما سره نشته وی لاړ شه تپوس ته وکړه وی ډېره ښه خو روم خو ډېر لرې مزل و چې راغی حضرت عمر ته ویل وی هغه سړی خو واپس مسلمانېږي اسلام ته اړه کېږي خو د شرم د وجې نه راځي او وی که عمر راله لور راکوي وی زما یو لور ده چې څومره دي قربان د اسلام نه هله زر راځه سامان دې کېده واپس لاړ شه ورته ووایه چې راځه مسلمان شه د عمر لور حاضره ده امو صحابي چې واپس لاړه روم ته او هلته ورسېده نو چغې وې او لارې کوڅې ډکې څه چلو شو وی هغه جبله بادشاه مړ شوی جنازې له یې ورغه ایمان یې په نصیب کې لیکن د حضرت عمر انصاف ته وګوره دې ته انصاف و څومره لوی سړی څومره انصاف او صاحب بله واوره لوی لښکر ورسره دی صاحب او پلارو باندې روان دي او خلق په لوی روب او دبدبه کې دي چې عمر را روان دی لیکن عمر به خلکو ته وایي چې نه 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 دلته به ماته تاسو په امیر المؤمنین په اواز نه راکوئ زما په نفس کې کبر پیدا کېږي لوی پیدا کېږي خیر واقعات یې اوږده دي زما وروڼو ما خو یو څو جلکې درته وي دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي چې څومره لوی سړی څومره عاجزي مونږ خلکو کې چې لږ هم لویي پیدا شي که نه نو بس بیا په خبرو کې داسې خبرې کوو چې دا بل هم د نظر نه څه نه راځي په چال کې په جامو کې په ګرځېدو کې په بل څه کې نه عاجزي به کې اخیری وخت کې په بازار کې روان دی د مغیره ابن شعبه حضرت مغیره رضی الله عنه یو غلامو فیروز نومو او ابو لؤلؤه باندې مشهور ابو لؤلؤه او لوار نو پخوا به خلکو دا غلامان واغشتل نو په هغې به کار کو وی دونه پیسې ګټه ماله به در ودې دومره راکې باقي ستا نو هغه لګیا دی هغه خپله لواري کوي نو حضرت عمر ته راپاڅېده او مجوسي و د اور عبادت والا وی امیر المؤمنین زما مالک زما نه ډېرې پیسې در ودې غواړي زما مالک ته لږ نصیحت وکړه چې په ما دا شی دا اجاره لږه کمه کړي حضرت عمر صاحب ورته وی څونه دنه غواړي وی دومره وی مړه دا خو معمولي شی دی ته خو ډېر زبردست کار کې ته خو له دې نه زیاتې ګټلی شي بس هغه غلام په دې خبره غوسه شو وی تاله به مې یو جرنده جوړه کړه هلکه څه چلو شو چې تا ته دا خبره وکړه سپېره بس هغه یو چاړه جوړه کړه دوه مخیزې او هغې چړې له یې د زهر اوبه ورکړې او د سار مانځل راغی د حضرت عمر چې به کوم ځای ودرېده شاته ودرېده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز هم خشته او عموما به د سار په مانځه کې د صورت یوسف تلاوت کو عموما او صحابه فرمایي وی د صورت یوسف تلاوت به کو او جړل به
وی قسم په خدای مونږ زه به په آخر صف کې ولاړم او په آخر صف کې به ما د حضرت عمر فاروق سلګۍ اورېدې داسې به یې ژړل صورت یوسف یې شروع کړ او چې څه تلاوت یې وکړ او بس ناګانا اواز بدل شو دې سړي پې غزار وکړ او په چاړه باندې داسې و چې شپږ غوزار یې ووهل شپږ غوزار دې ظالم په منځ کې आवाज بدل شو حضرت عمر زرد ځان په ځای باندې عبدالرحمن ابن عوف ودرو تازه والي شو بس رستو شو او حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته وی مخکې شماندت مخکې او شاته صف کې کېناست او هغه ظالم یو نه سورلس صحابه ول سورلس واړه شهیدان او بیا صحابه ګیرو چې څوک چا به ګیرو بس غزار به پکاو بیا یو صحابي سره یو کوټو هغه کوټه په د پاسه ور واچو بس هغه کې گیر شو نو ځان یې لالو او بس بچو صحابه گرفتار کو او بویت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مختصر منځو کډیر مختصر رستو صحابه وی چې ګڼ ډیره وا نور پوی نشو خو په دوبره پوی شو چې عمر आवाज نه د بل چا आवाज شروع شو منځو شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چت کا او کورته یې وړ او لومبه تپوس کوي چوال من قتلني چا مړ کړم وی هغه د مغیره ابن شعبه غلام هغه مجوسی وی هغه لور وی او سوی وی الحمدلله چې زما مرګ د مسلمان او د منځګزار په لاس زما وینې توی نشوي د کافر په لاس زما وینې توی شوي چې زما په مرګ کې یو مسلمان او یو منځګزار اهل قبله هغه زما په وینه ککړ نشي او یې سوال به کو د خدای نه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای مال شهادت راکې واجعل موتتي في بلد رسولك او زما مرګ د پیغمبر په خار کې وکا چې هم دلته په مدینه کې زمړ شمسارا نوزي او شهیدم شمه نو چا به توی دلته څنګه شهادت غواړي شهادت خپلته کې دشمن سره کافر جنگيږي کافر سره مسلمان جنگيږي الته غواړه وې که خدای غواړي دلته به شهیدم کې او دا مرګ بم د دې ځای راکې قد وقبل شو شکر دی چې د اهل قبله او د یو منځګزار د لاسه مړ نه شو وی دې ظالم ته خو ما سمه خبره کړې بیا سوی وی منځ شو د منځ دونه اهمیت دی وی او صاحب منځ شو نو ولې جوس راوړل د اوسکو جوس چې دا والا نو چې هغې په خولې ور واړول نو په دې خېټه ته بار راووتل شپږ غزاره والے شوی دی پورې را پورې د چاړو تیرا بس صحابه پیښو چې دیو جم دی نه پاتې کې نو بیا سوی وی وخت د مانځه باقي دی وی او حضرت عبدالله ابن عمر ته وی زوی ته بچې شابه اوبه راوړه هغه اوبه راوړې هغه وی کني د اوبس کی وی ما نیخ کې زه اودس کوم وی بابا به تیمم وه تا نه خو وینې بهږي تیمم وه وی بچه ما ته دین مخایا ما د خپل محبوب مبارک پیغمبر نه دین زده کړی نو صاحب او داسې داسې سړی معذور چې وینې ته بیږي یا متیا دې ته بیږي دا بعضې انسان ته کیتیټر لګېدلي بس د هغه دپاره قانون دا دی چې په وخت کې اودس وکړي نو خیر دی که بیا ته وینې بیږي په هغه وخت کې پې مونځ کېږي نو چې اودس یې وکړه نو وی ما اوچت کې سم لاسته وی ما کېنوې نو زوی ورته وی بابا په اشاره مونځ وکړه خیر دی وی نه بچې ما ته دین مخایا ما له ډډه راکې نو مونځ یې صاحب په دغه حالت کې وکړه منزل پس سوی وی پړه کې مې یو سودا ده که دا خدای پوره کړي څه سودا ده وی د رسول الله مبارک سره د قبر مبارک سره خوا کې مې دفنېدل وخت د چیلته ښخ شو خدا عایشې بیبي کوټه ده نو زوی ته وی عبدالله ابن عمر لاړ شه عایشې ته ووایه نو که اجازت یې وکړه نو ماله د خپل ملګري ابوبکر او د خپل محبوب مصطفی خوا کې قبر وکنه او که اجازت یې ونه کړه نو ما د مسلمانانو مقبرې ته یوس نو زوی یې لاړ حضرت عایشې له نو هغې جړل او سترګې د اوښکو نه پاکولې وی بابا مې را لېږلی ما او بابا مې داسې ارمان دی نو عایشه صدیقه ورته څه وی عبدالله ابن عمر وی دا خو ما ځان له دا ځای خوښ کړی
یو خوا مې خاوند دی رسول الله مبارک او بل خوا مې پلار دی ابوبکر زه به ورسره شم زه بس چې عمر یې غواړي نو بس دا مې عمر ته وبخه او زه به د نورو ملګرو امهات المؤمنین سره د مدینې په قبرستان کې دفن شم نو چې زوی راغی داسې په شوق ورته کتل چې څه سوال جواب دی راوړي وی بچې څه سوال دی جواب دی راوړه وی بابا چې ستا کومه خوښه وه درته زه وبخښه معافې که درته زه درته وبخه پکې دفن شه یاره وی کیدی شي بچې دې وخت کې زه جمدې ما نو حیاءنې دا ویلي اوړی نی نو چې زه مړ شمه او زما جنازه یو څه دوباره ته بیا ګورې تپوس وکړې اسې نه چې اړی نی زما د مخه دا خبره کوي چې ساتې ووتله نو چې یو ویړه نو بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړو هغې وی زما له طرف نه اجازت دی نو په هغه مبارکه کوټه کې چې د دواړو جهانو سردار آرام فرما دی حضرت ابوبکر صدیق آرام فرما دی هغې کې ولا قبر وکنس په هغې کې دفن شو نو د پیغمبر مبارک پیشنگویی درست ثابت شوا چې حضور پاک جمعه ترانه نوته نو په دې خیلا سے ابوبکر صدیق نیولې دغه سه او په ګس لا سے حضرت عمر فاروق نیولې او صحابه ته مخامخ ودرېد وی ها کذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقه یو ځای پاسو خدای شهادت او د پیغمبر مبارک گاونډ مولا خدای ورکړي څومره لوی سړی څومره عاجزي زمارونو دا لوی انسان له څوک ورکوي الله دا عظمت مال د لویۍ ذریعه ده دا خدای ورکړي بچي د لویۍ د انسان د لویۍ یو سبب دی بچي خدای ورکړي بنگلا او جیداد د لویۍ یو سبب دی د دنیا لویي چې دا مونږ ورته وایو دا خدای ورکړي روغ صحت او پهلواني دا د انسان د دنیا د عزت یو سبب دی دا خدای ورکړي نو آیا الله دا غشتي شي او که نه شي غشتي نو لوی پسې کې ته وایې زما صحت مضبوط دی او ټیټ دی او مټې وې په خدای قسم یو 2 منټه کې د خدای پاک داسې را پرزولی شي چې بیا به دله چل نه دی د دې خپې نه د کونټی جوړه شي پالج به دې وي خولې نه به دې ډیوه جوړه شي لاړې بساسي لاس نه دې سمسای جوړ سکې اوس او ته وې نه زما قوم دی مه کوه زما بچي دي په یو ساعت کې درته را پرزولی شي او ته وې زما جیداد او زما بنگله ده ورشي په ترکیه کې وګورې جیدادونه او بنگلې کم طرف ته لاړه یو جقې ورکه څومره دنیا لاړه تباه برباد شو اولی منکبر زه خپه یم د ترکیه په مسلمانانو د شان په مسلمانانو ایمان داری چې د مسلمان په دک کې به ځان شریکې ایمان داری چې د مسلمان په غم کې به ځان شریکې او مسلمان به چې تکلیف راشي دعا به مو ورته کې خو صرف یو خبره تاسو مخکې ږدم هغه خبره څه ده تاسو ته پته شته چې په ترکیه کې او په دغه علاقه کې به څه کېدل ښځې به نیمې بربنډې ګرځېدې نیمې بربنډې تاسو ته پته شته چې جومات کې بل چا ویډیو لګلې ده د ترکیې چې په جومات کې دننه دلته مونځ کېږي دغلته ملا صاحب درس کوي او هلته ښځې او سړي او جینکۍ بربنډې نیمې بربنډې دا یو ځای په جومات کې په کوټه کې پرتې دي او ستا د صوبې یو پښتون یو ویډیو چلی چې قرآن شریفونه د ډیرانونو نه راوباسمه او د کباړ نه راوباسمه خلک یې دا زیاتي قرآن شریفونه غورځوي وی لاړم مولوي صاحب له چې مولوي صاحب دا قرآن شریفونه دي او دا په کباړ کې او په ډیران کې پراته دي مارېستې دي مولوي صاحب دا ایکسپایر دي دا د کار اوتري دی کې څوک تلاوت نه کوي دا خیر تعال خدای به قهر راولي کوي رونو ځان سمو توبه وباسو خپل رب ته قبر نه کو مړه قبر څه شی دی لوی څه شی دی ته په چا قبر کې په ټوپک کې په قوم کې په ځوانانو کې په پیسه کې په بنگله کې په موټر کې په کارخانه کې په جیداد کې زما په خدای قسم سبا دې را پرځوي خدای ته د جزي وکړه خدای ته سرخ کته کا د حضرت عمر نه عبرت والا په خدای که ته هر څومره لوړ شي حضرت عمر ته نشي رسېدلی هر څومره اوچت شي په خدای قسم که حضرت بلال ته د هغه خپې دوړې ته مو رسېږي نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې چاله خدای عزت ورکړي دا خپل عزت ته اوزغمي چې چاله خدای لویي ورکړي دا لویي اوزغمه او چې څومره د خدای عزت درکړي پیسه درکړي لویي درکړي اقمره سر به سجود شو الله ته په سجده پرې چې خدایه ګورې زه د اهل نیم دا تا راکړي
پروردگار زره دی اهل نیم دا تا را کړی دی او لوی بنه کې کبر بنه کې مسلمان ته به په سپک نظر نه ګورې ګاونډي ته به په سپک نظر نه ګورې ملا ته او طالب ته به په سپک نظر نه ګورې ښځې ته به په سپک نظر نه ګورې او قوم ته به په سپک نظر نه ګورې روربۍ ته به په سپک نظر نه ګورې د ذلت په نظر د عزت په نظر به ګورې خدای به عزت درته نور هم سیوا کړي